اوس دا کعبه د جوړېدو مقصد څه دی؟ دغه خو چې کعبې ته کعبه ولې وایي خو موږ پېژنده چې کعبه د بکې نه دی او بکا غزې ته ویلی شي چې په هغه ځای کې څه وي رش وي په عام الفاظو کې. نو په بیت الله شریف کې هم څه وي د ښځو سړو نارینهو زنانو رش وي او مونځ هم پکې یو ځای کوي. اګر چې د بیت الله شریف نه علاوه په بل ځای کې ګورئ د نارینهو زنانه په یو ځای مونځ کول دا اجازت نشته دی. دویمه خبره دا کعبه جوړه شوې څه دپاره مقصد څه دی؟ ګوره مقصد دا دی الله دا دې دپاره جوړه کا چې په دې کې د الله رب العزت توحید ژوندی شي د الله یووالی خلک ومني او د الله یووالی دا خلکو ته ښکاره شي. دې طرف ته به د الله بندګان مسلمانان داسې کوي او به دې طرف ته مخ کوي په خپلو منځونو کې او عبادت به کوي د خپل رب حکم به څه کوي هغه به بجاوري به کوي هغه به پوره کوي. اوس که چېرې د کعبې تعین نه وي نو بیا به چا به وي مونږ دې طرف ته مونځ کوو چا به وي دې طرف ته مونځ کوو نو مسلمانانو کې به هم یو انتشار نو کعبه یوازې چې هلته لاړ نه شي د امن ځای دی بلکې د مسلمانانو دپاره چې د دنیا په کم ګوټ کې وي دا د امن ځای دی. نو کعبه یې دې دپاره وګرځوله چې د عبادت یو سمت او یو روح داسې شي دا مقرر شي د الله رب العزت د عبادت او دویم دا چې په مسلمانانو کې امن راشي دا نه چې بیا مسلمانان په دې جګړه کې یو وایي دې طرف ته به مخ کوو بل وایي دې طرف ته به مخ کوو. لکه نور مذهبونه تاسو ګورئ که نه بت مذهب تاسو والئ چا ځان له یو کاڼی جوړ کړي چا ځان له بل کاڼی جوړ کړي په هغې باندې سي اگر که کافران دغه بت مت والا وایي چې مونږ څه کوو کاڼي خپل خدای ګڼو نو د هغوی هغه خدای هم یو نه دی خدایان هم څه دي ډېر دي. نو دې د وجې الله رب العزت دا کعبه څه کا دا بیت الله وګرځوله او دا قبله مقرر شو چې مسلمانان به دې طرف ته څه کوي دې ته به مخ کوي او لمونځونه به کوي.